اسلام اوان د انصار مدینه ویلفیر ارګنایزیشن ټوپۍ طرف نه تاسو ته مخاطب دی چې کله په بونیر کې سیلاب راغی نو زمونږ علماء کرامو او د ټرست ملګرو مشوره وکړه او دلته نه موږ ماسپښین د خدمت دپاره یو امبولانس دې سره 12 تانه کپړه د کپړونو دپاره یو تابوت او 3 کارټنه دوای نه وړي هلته چې کوم ملګرو خدمت کولو هغوی سره ملاو شو او دی په مشورې باندې الحمدلله هلته کار وشو. بیا موږ دلته کیمپونه لګولي وو واپس رالو په دې کې دا لوړی علاقه ګدون باندې چړکونه پرېوتل او سیلاب راغی چې کې کافي جاني او مالي نقصان وشو. زموږ د انصار مدینه ملګرو او د ګدون علماء کرام مشترکه یو اجلاس وشو او پای کې ټول تقسیم کار وشو چې دا ملګري به کیمپونه ولګوي او دغه ملګري به خدمت کې هلته لګیا وي. الحمدلله زمونږ د علماء مشورې سره چې اوسه پورې کومه چنده هلته وشوه هغه تقریبا 50 لک روپۍ ده چې پای کې د دې مړو دپاره زخمیانو دپاره چا کون روان شوي دي مستقل ترتیب د تقسیم چې نه جوړ شو هغه د مشرانو په لاس باندې کیږي او داسې ضروبۍ چې کوم ملګرو په بونیر کې او په دا لوړۍ کې تعاون وکړو هغه تقریبا 45 لک روپۍ دی. د ګندب ملګرو د علاقه ګدون د حالاتو نه مخکې د بونیر دپاره 2.5 لک روپۍ جمع کړي وي او هغه نن چې دین روان دي او هغه یوړلې او دلته موږ سره هر قسمه تعاون وکړو. د پټاکړې د دارون فاروقي ملګرو 8 لک روپۍ جمع کړي وي په دې کې 15 لک روپۍ هغه بونیر ته یوړې او 3 لک روپۍ چې کوم دی زموږ ګدون ته راړې. په یو منټ کې چې کوم د نوجوانان تنظیم دی هغوی 75,000 روپۍ جمع کړي او یو ګاډی سامان هغوی موږ ته حواله کړو هغه په دې متاثرینو باندې تقسیم شو.